تاسو ډیره شکریا ادا کوو چې تاسو راغللو په خپله مو دا مسالې ولیدې په خپله مو دا مشکلات ولیدو لکه څنګه تاسو ته پاتې دی زه به د متخوځې نه ونیسه سادې نه ونیسه تر اړولې پورې یا دا چې کومه ځمکه دی دلته ټول توی رسي اوس لکه د پسرلی دی دې کې تویونه زیات رسي دې نه مخکې توی راغلی و هغه ډېر نقصان وکړو د یوه ورځ نه دی تقریبا دا مسلسل تقریبا چې مو عمر تقریبا 28 سال دی د 28 سال نه دا مو ته مشکلات دي مو داسې پلیټفارم نه دی پرېښی داسې ایډمنسټریشن که غار مې دی که ریاض دی که MNA صاحب دی هر څه د خپل جړیو پر یاد کړي دي بیسیک مسله دا دی لکه تاسو ته پاتې دی کوچي څه کوم دی د څوره علاقه څه د توی باندې پرته دی دوی خلکو آمدن څه کوم دی دغې ځمکې نه دی دا ځمکه څه کوم دی هغه توریجه وکړي هغه غنم ورته وکړي هغه بیا خرڅوي هغه څه خرڅ کړي دغه بچی باندې بیا تعلیمونه کوي لکه دا ځمکه اوس کوچي وله دا ځمکه تویولله د خلک څه کوم دي دا چې شولو بېروزګاره شو څه کله سړی بېروزګاره شي سادې کې نوکري نه ویر کې نوکرۍ خاصې بهرحال پاکستان کې تاسو ته خپله پاتې نوکرۍ مسالې شته دي بیا د خال یا به ډاکي کوي یا مجبور شي خامخا دا مجبور شي سړی بیا مجبورۍ نه هر څه قدم وچدا شي زه ریکویسټ په صرف دا وکړم دې نه مخکې ما ډېر ریکویسټ کړي دي نن به تاسو وسات سره زه دا ریکویسټ وکړم خلکو ته چې هغه سړو سیګانو ته په کمرو کې ناست دي هغوی ته نن دا پاتې نشته دی چې د ما یا عوام یا لکه زه به پر اګزامپل ډېر کوم یا MNA صاحب د منیر صاحب مو احتراما قبل احترام دی مو ته که هغه ریاض صاحب دی تنقید نه کوو تنقید برای اصلاح به کوو دلته ته راشه لکه دغې حلقې نه تا ووټ وړی دی چې کله د ووټ یوړلو بیا راشه بیا دغو خلکو ته پوښتنه وکړه ورپسې ایډمنسټریشن د ایډمنسټریشن څه کوم دی تاسو ته پاتې دی اثر رسوخ کی بندیاد پر اثر رسوخ چې چوي هغه خلک هغوی ته بړیا کېږي هغوی ته هر څه کېږي زه لاړ یم چې څومره انجوګانې دي په کورمې کې انجوګانې چې څومره دي هغه خبرې یو تقریبا جرب ځمکو کې هغوی ځایونه جوړ کړي دي ایسګانو ته ناستې دي د دغو خلکو فکر ورسره نشته دی چې دا خال به خیر کوي څه مو ته مشکلات یو د توی مسله نه دی مو ته څه کوم دی تاسو به اوبه واکسئ مو ښځې زه به ته وښیم څه د 2020 سن 2020 کې او بیا خبرې په لوور کورم کې داسې کوچای داسې بدقسمتي علاقه دی داسې بدبخت علاقه دی مو څه مو دښتو نه خبرې مو زنانه کورو ته اوبه وړي مو کویان څه کوم دی اول شولو کویان د هغه څه اوبه وړي مسالې ډېرې دي خو مسالې حل کول پکور دي مسله پکور دی څه حل شي که هغه منیر صاحب دی که هغه MPA صاحب دی څه کله ممبر دی پکور دی هغه د هر شو ممبر دی هغه د هر سړي MNA دی دغه حلقې ته د پکور دی روشي د حلقه د پخپله وسي تنقید لکه دوی خو پکې تنقید کوي تنقید به مجبورۍ نه کوي که دی بیا دا شی ونه شولو دی اخري حل دا دی چې مو مخکې ورته ویلي دي ایز PTI ورکر به زه درته وښیم زه PTI ورکر ښیم خو دلته خو یو د کوچیوال بچی یم دا خله مو نه غوښته کړي چې غوښدا د سره د خال پېژنې پکور دی چې ته لاړ شي د خلکو نه غوښتنه وکړي بیا به مو د اخري حل دا دی چې دا خال به زه بیا رجع کوم سادې کې به کینوم بیا به زه روډ بندوم چې کله روډ بند کوم بیا بوره نه پڅېږم چې د ښکلي په سر د قوم په سر که زه مړ کېږم که زه ګوډېږم بیا به مو مجبوري وي خو هغې ورځې ته مو اخشي ته مو ما متزوج یا پروټست ته یا چیش ته پلیز برای مهرباني دغو خلکو باندې نظر وکړو د څوره علاقه دی سادې نه ونیسه تر اړولې پورې که هغه د چا ځمکه دی زه د کوچي غم نه کوم څه کوچي چې څوره ځمکه دی دې باندې تاسو خپله وګرځېږو برای مهرباني د مو سوال کوو ریکویسټ کوو که ونه شوله بیا به مو څه کوم دی بیا به دا خلک زه ځان سره وچتوم سادې کې به نو لکه تاسو به کس راوبئ دا به کسې دا حلقه تاسو به د تصویران به ویډیا وکړئ تاسو ته پاتې وي دا ډېره کوچه ډېر پاتې علاقه دی څنګه پاتې دی چې هغه تعلیم مسالې دي هغه د شمیلاتو مسالې دي هغوی د اوبو مسالې دي هغو په هیلت مسالې دي خو مو ته ټول نظري شی څه کوم دی اوس فلحال بړي دي که د بړي وشولې دا مسالې دغو خلکو ته غل شي دوی پټي آباد شولو د خلک څه کوم دی ته روزګار یې ورکړلو روزګار خو دا وعدې مو خپله حکومت کړي وي عمران خان صاحب کړي چې زه به روزګار ورکوم روزګار مطلب دا دی څه خبرې مو نن بېروزګاره یو د خلک بېروزګاره دي هغه وجه دا دی چې هغه صرف مو ته هغه خلک چې هغه مو جوړ کړي دي هغه رسي نه برای مهرباني دغو ته د خاص خیال وساته شي او بیا اخري کې تاسو زه ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو راغلئ تاسو مو څومره شکریا ادا کوو هغه کم مهرباني الله مو عزتمند